اللہ تعالیٰ په قرآن کریم کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اے مومنانو تاسو خپل ځانونه او خپل بچان له اور څخه وساتئ. حضرت مولانا ډاکټر عبدالحی رحمت الله علیه فرمائی چې په کوم ځای کې الله تعالی و مسلمان ته خطاب فیا ایها الذین آمنوا الفاظو باندې کوي، په دې الفاظو کې ډیر مینه محبت، په دې الفاظو کې ډیر شفقت پروت دی. ځکه دی فرمایي چې د خطاب دوه طریقې دي. یو خطاب په دې طریقه باندې چې ته یو چاته خطاب کوي هغه په خپل نامه باندې و ځان ته راوبولې چې ای فلانکی دا کار وکړه. د خطاب دویمه طریقه دا ده چې ته یو څوک و ځان ته په ښه القابو باندې، ښه د مینې محبت په القابو باندې، په یو ښه صفت باندې دی و ځان ته راوبولې. لکه انسان چې خپل اولاد په یو کار باندې امر کوي، هغه ته په نامه نه بلکې هغه ته په بچي باندې ووایي، هغه ته په قربان او په صدقه باندې ووایي. نو په کوم خطاب کې چې القاب ذکر شي هغه خطاب بیا ډیر خوندور وي. له هغه څخه د متکلم مراد دا وي چې هغه آینده خبره چې کومه را روانه ده هغه ډیره مهمه خبره ده، هغه ډیره له مینې او له محبت او له شفقت څخه ډکه خبره. نو دلته هم چې الله تعالی په قرآن کریم کې و انسانانو ته خطاب فیا ایها الذین آمنوا باندې کوي، دا یو د قرابت، یو د دوستی لفظ دی، دا یو د مینې محبت لفظ دی چې ای مومنانو، ای زما بندگانو، کو انفسکم و اهلیکم نارا. چې تر دې وروسته چې کوم خطاب کیږي هغه خطاب له مینې او له محبت او له شفقت څخه ډک. نو الله تعالی تر یا ایها الذین آمنوا وروسته و مومن ته امر د دې کوي چې ای مومنانو کو انفسکم، تاسو خپل ځانونه له اور څخه وساتئ، و اهلیکم نارا، او تاسو خپل بچان د جهنم له اور څخه وساتئ. او تر دې وروسته د هغه جهنم د اور صفت بیانوي چې هغه څومره شدید اور دی. وقودها الناس والحجاره، الله اکبر، دا یو داسې سخت اور دی. د دنیا اور خو په بوټو باندې بلیږي، هغه د دنیا له اور څخه هم جلا دی. هغه اور به په انسانانو او په ډبرو باندې بلیږي. نو الله تعالی په دې آیات کریمه کې و مومن ته دا خطاب کوي چې ته په خپله هم له دې اور څخه ځان وساته او خپل اهل هم له دې اور څخه محفوظ وساته. نو د انسان ذمواري یوازې دا نه ده چې دی په خپله عبادت کوي، دی په خپله د الله تعالی اوامر مني او له نواهیو څخه ځان ساتي، لیکن د داسې کوم بچان دي تر در اعلان دي چې کوم کسان دي په کور کې په هغو کې دی چورت نه وایي، هغه د ځان ذمواري نه بولي. نو دا د انسان د نجات سبب نه ګرځي. انسان که په خپله لمونځ کوي او روژې نیسي، زکات ورکوي، لیکن د ده د کور ماحول نه وي برابر، د ده په کور کې ځوانان د سهار په وخت کې ویده وي، د ده په کور کې هره بېدیني هره بې حیایي وي، لیکن دی و هغه ته هیڅ نه وایي. نو دغه لمونځ او دغه زکات او دغه روزه د ده دپاره د نجات سبب نه ګرځي. نو د خپلو اولادو تربیه، د هغو اصلاح، د هغو ماحول برابرېدل دا د مور و پلار غټه ذمواري ده. حتی که چیرې دغه اولاد و بلوغ ته ورسیږي لیکن په ګناه باندې اخته وي، مور و پلار دی له دې ګناه څخه نه راګرځوي، په هغه وخت کې هم دغه مور و پلار په دې ګناه کې ورسره شریکان. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې
مور و پلار و اولاد ته دوه درې وارې خو د یو کار ووایي چې دا کار مه کوه تر هغه وروسته بیا ګر سره هیڅ باک هم نه باندې کوي او دی د ځان دپاره دا دلیل نیسي چې ما خو دوه درې وارې ورته ویلي دي بس زما غاړې خلاصې په دوه درې وارې باندې د انسان غاړې نه خلاصېږي که څه هم هغه اولاد و بلوغ ته ورسېږي نو د خپل اولاد تربیه پر موږ تاسو باندې فرض ده لکه څنګه چې نفقه پر ما او تا باندې فرض ده ما او تا سهار وځو ماښام کور ته راځو د دغو بچانو دپاره یې ګټو هغه که په هر رقم طریقه باندې وي نو لکه څنګه چې نفقه فرض داسې د اولاد تربیه پر مور و پلار باندې فرض ده لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې نن د بچانو د زندګۍ د هر شي خیال ساتل سوی ده لیکن د هغه د تربیې خیال نه دی ساتل له بچي سره موبایل وي هغه د میاشتې پیکیج لګولی وي او د دغه پیکیج پیسې هم پلار ورکوي دی د شپې تر 2 بجو و موبایل ته ناست وي لیکن هغه پلار یې بیا و سهار لمانځه ته نه راپورته وایي غږ مه باندې کوئ د ده خوب نه دی پوره لیکن کله چې د ده د کار ټیم شي 9-10 بجې شي بیا دغه پلار دغه مور دواړه ورته ولاړې زارۍ ورته کوي تر څو چې دی له خوبه څخه نه وي راپورته کړی تر هغه وخته یو جنې راولاړې شي هم نو د دنیا ګټلو دپاره مور و پلار خپل اولاد پر خپل وخت باندې راپورته کوي لیکن د یو عظیمې فریضې دپاره دی پر خپل اولاد باندې زړه نه کیږي نن خپل بچی له خوبه څخه نه باسي او هلته بیا د جهنم اور ته دی تیاروي هغه د جهنم اور دی په ده باندې پیرزو دی لیکن دغه د خوب ایستل دی نه دی باندې پیرزو او ډېر ځوانان دا رقم ته دي چې هغه د سهار لمونځ ماپښین وخت کوي دا یو عادت جوړ کړی دی اوس لمونځ چې په کس باندې قضا کې آیا د دې راګرځېدل څنګه دي او دا د ځان دپاره عادت جوړول څنګه دي ډېر ځوانان مې داسې لیدلي دي چې هغه د سهار لمونځ ګر سره کوي نه کله چې د ماپښین لمونځ شروع کړي تر هغه مخکې یو 2 رکعته وکړي بس دا یو اوس عادت جوړ سوی دی وایي ما د سهار لمونځ راوګرځوی د مور و پلار دا حق دی چې د اولاد تربیه به کوي د اولاد د تربیت دپاره د دې د اصلاح دپاره تر ټولو اولنۍ طریقه هغه د مور و پلار کړلي چې مور و پلار څه کوي اولاد و هغه مور و پلار ته ګوري چې مور و پلار پر کومه لار باندې روان وي هغه بچیان یې هم بیا هغه لاره مختار که چیرې موږ تاسو د خپل بچیان و دین ته وقف کو انشاءالله العزیز بیا به دغه بچیان زما او ستا قدر کوي دا به زما او ستا د مشرانو قدر کوي لیکن که چیرې د دې بنیاد خراب سو د دې ناسته ولاړه له هر چا سره وله له هر قسمه خلکو سره دی تګو راتګو بیا به دغه بچی وي ما او تا به ځینې بېزاره یو چې په پیدایش کې خو ما او تا په ده باندې فخر کوو په ده باندې خوشحاله یو د ده دپاره خیرات کوو مبارکیانې خلک راکوي لیکن که چیرې دغه بچی اصلاح نه وسي د دې تربیه نه وسي بیا به دغه بچی ما او تا به ځینې بېزاره یو او ارمان به په هغه وخت کې بیا ما او تا ته هیڅ شی هم په ګټه باندې نه راځي نو نن الله تعالی مذکره کړې ده حدیث مبارکو کې راځي چې تر مرګ وروسته چې انسان ته ډېره ګټه کوي هغه نیک اولاد څومره غټه سرمایه ده چې دا 5 وخت لمونځ کوي او په تا پسې لاس راپورته کې دعا درته کوي چې یا الله زما مور و پلار وبخښي دا څومره غټه خبره ده علماء کرامو یو واقعه را نقل کړې چې
چې یو کس وفات شو، تر وفات وروسته خپلې کوروالا 7 ورځې په خوب باندې لیدی چې دی په اور کې وي، په ډېر تکلیف کې وي. له 7 ورځو وروسته چې کله د ده فاتحه او د هغه د غم شپې تېرې سولې، د ده یو بچی و، کوروالا یې هغه مدرسې ته ورولېږئ. په مدرسه کې سپاره شروع کړه، تر سبق ویلو وروسته چې کله کور ته رالی، په دره روانه شپه باندې مور هغه خپل سړی په خوب باندې ولیدی چې هغه ډېر په خوشحالي کې دی او په باغو کې ګرځي، او ورته فرمایي چې ما خو ته 7 ورځې په خوب باندې لیدلې چې په داسې تکلیف باندې اخته وې، لیکن نن په داسې حال کې تا وینم چې ته په جنتو کې ګرځې، د دې څه وجه ده؟ هغه ورته فرمایي چې کله تا زما بچی و مدرسې ته بوتی او هغه په مدرسه کې بسم الله وویله، د الله تعالی 2 صفات چې رحمان او رحیم دی، چې کله یې دا کلمات وویل الله تعالی له ما څخه دا عذاب واخیستی، ځکه د الله تعالی له رحمت سره، د الله تعالی له مهرباني او له شفقت سره دا مناسبه نه ده چې د یو سړي بچی د رحمان او د رحیم الفاظ وایي، او الله تعالی دی د هغه و پلار ته عذاب ورکړي. نو چې کله مې بچي په مدرسه کې بسم الله وویله، الله تعالی له ما څخه هغه ټول عذابونه واخیستل او د هغه په بدل کې یې ما ته دغه مقام راکړ. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو خپل بچیان و دین ته وقف